زنانه په اسلام کې یو لوی مقام او لوی مکان اغلري. دا کوم انسانان چې زموږ مخې ته راځي په دې دنیا کې ګرځي، همدغه زنانه وي چې د هغې نه د هغې د وجې نه دا وجود ته راغلي دي. زنانه په اسلام کې د الله په نسبت باندې لوی حیثیت لري. همدغه زنانه دي چې د دینه داسې انسانان دنیا ته راځي چې هغه لوی لوی علما وي، هغه لوی لوی مجاهدین وي، هغه لوی لوی فارسان وي د دین اسلام، هغه لوی لوی عابدان وي د دین اسلام، هغه خلق وي چې د الله جل جلاله د دین هغه دعوت کوي، د الله جل جلاله دین هغه خپل سر قرباني، هغه دین د الله رسي. دام د دغه زنانو په وجه باندې دغه انسانان دنیا ته راغلي دي. لیکن سره د دومره مقام نه چې الله جل جلاله زنانو ته ورکړی دی او خلکو ته په هغې باندې وصیتونه کړي دي چې دوی سره احسانات کوئ، د دوی حاجتونه پوره کوئ، سره د دومره درجې، سره د دومره حاجت نه چې امت ته حاجت لري میندو ته. نبی اسلام فرمایي اطلعت علی النار، وای زه ورته ښکاره شوم فرأيت اکثر اهلها النساء، وای ما په جهنم کې ډېرې زنانه ولیدلې، ډېر جهنمین چې و هغه زنانه وي. دا ولې عزتمندو؟ هغه نه تپوس وشو، هغه وویل یو پکې دا ده چې وتکفرن العشیر، دغه زنانه د خپل خاوند د هغې نه شکري کوي. عزتمندو د دې وجې نه مختصره اشاره دې خبرې ته کوم چې زنانه د الله جل جلاله دومره لوی مکان په اسلام کې ورکړی دی چې د هغې نه بغیر هغه زندګي نه کېږي، دغه دین مخ په وړاندې نه ځي، لیکن سره د هغې نه ډېرې جهنم ته ځي. ولې ځي؟ معمولی خبره ده، د خپل خاوند ناشکري کول، د خپل خاوند اطاعت نه کول. ولې یو زنانه، یو مؤمنه، یو عابده د الله بندګۍ، د الله نه یریدونکې زنانه ولې په دې یو معمولي عمل باندې خپل ځان هغه جهنم ته ورتوي؟ د خاوند حقوق ډیر زیات دي عزتمندو په زنانه باندې. یو حدیث کې راغلی دی، امام بخاری امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی، کله چې یو خاوند خپل زنانه خپل فراش سره وغواړي او هغه د هغې نه انکار وکړي، وی لعنتها الملائکه حتى تصبح، ملائکې په دغه زنانه باندې لعنت وی تر سبا پورې، سبا راختو پورې. په بل روایت کې راغلی دی هغه ذات او هغه څوک چې په اسمان کې دی هغه په لعنت وی. ابن عثیمین رحمه الله هغه فرمایي وای دا که چېرته د جمعې شپه شي، دا په ګنټو ګنټو شپه وي او د اسمان مخلوق په دې زنانه باندې لعنت وی، څومره بدبختي ده. غرض مې دا دی په دې حدیث کې اشاره ده دې ته چې د خاوند دومره حقوق دي، تای نافرمانی وکړه ملائکه ټولې په تا باندې لعنت وی. همدغه رنګي بل روایت کې راغلی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاثه، درې کسان دي لا يقبل الله لهم صلاة، الله منظم قبلي ولا ترفع لهم الى السماء حسنا، اسمان ته وليوني کې هم نه خېجي. یو پاغه کې هغه زنانه والمرأة الساخط عليها زوجها، هغه زنانه چې داغه نه خاوند ناراضه دی. الله اکبر. منځ نه قبلېږي، اعمال نه خېږي. ولې نه خېږي؟ خبه عابدی منځونه به کوي، ذکرونه به هم کوي، لیکن د خاوند خلاف ده، خاوند ته ناراضه دی، دغه اعمال نه قبلېږي. همدغه رنګې بل یو روایت کې راغلی دی اول ما تسأل عنه يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها، د زنانه نشي اول تبوس کیږي په ورځ د قیامت کې، اول
د منځ تپوس کیږي او بیا د خاوند تپوس کیږي د خاوند حقوق تپوس دا غینه کیږي همدغه رنګي په بل روایت کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يحل لامرأة جائز ندی د هیڅ یو زنانه لپاره تؤمن بالله چې په الله باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه چې هغه نفلي روزه ونیسي او خاوند په کور کې دی د څومره د خاوند په درجه باندې دلالت کوي زنانا بغیر د خاوند د اجازت نه نفلي روزه نشي نیولې اجازت بغواړي دومره درجه الله خاوند ته ورکړي ده دغه رنګي بل روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کچرتا ما یو چاته امر کوله چې هغه سجده وکي بل چاته لامرت المرأه ان تسجد لزوجها ما به وې زنانه ته امر کړی وي چې خپل خاوند ته سجده کوه دغه رنګي د حسین ابن محسن رضی الله عنه ترور هغه وی زرال نبی علیه الصلاة والسلام ته د خپل خاون خبرې وکړي یعنی شکوه می کوله شکایت شانی و هغه ته ویلا انظری من اين انت منه تزان ته وګوره ته د خاون په مقابل کې څه شي فانه جنتك ونارك دغه خاون ستا جنتم دی او ستا نورم دی یعنی د دې په اطاعت باندې به جنت تزي او داغه په مخالفت به جهنم تزي عائشہ رضی الله عنها فرمایي یا معشر النساء اے د زنانو ټولګیا لو تعلمن بحق ازواجكن عليكن کچرته تاسو ته د خپل خاون حقوق معلوم وي نو یو زنانه به د تاسو نه تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها وې زنانه به د خپل خاون د قدمونو نه به غبار او ګردونه په خپل اننګو د مخ باندې به هغه تی پاکولې کچیرته تاسو دغه حقوق هغه معلوم وي دغه رنګ عزت مندو په بل روایت کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا یو زنانه خپل خاوند ته تکلیف نه ورکوي په دنیا کې الا قالت زوجته من الحور العين دغه مؤمن چې کوم حوره ده په جنت کې هغه ورته وی لا تؤذيه قاتلك الله تباشي الله دې هلاکک دا دې ته تکلیف مور کوا غرض می دا ده عزت مندو زنانه په اسلام کې لوی منقبت او درجه لري د دې په وجه باندې دغه دین مخ پوړان دي د دې په وجه باندې د الله جل جلاله دین قائم وي اطاعت داغي کیږي او الله ولا اجرونه ورکي لیکن په معمولی کار باندې کله د سوي چې زنانه هغه دغه ټول خیرونه د لاس لاړ شي او جهنم زی شي د دې وجه په حدیث کې راغلي دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي اي امراه هر هغه زنانه ماتت وزوجها عنها راض یو زنانه وفات شو او خاوند راضي وو دخلت الجنه الله به ډایرک جنت ته داخله کی بل روایت کې راغلی نبی اسلام فرمایي اذا صلت المرأة خمسها آسان اعمال په زنانه باندې وای کله چې و زنانه پنځه وخت مونږ په پابندۍ سره وکي وصامت شهرها او د رمضان المبارک روزي هغه ونیسي هغه نه پریدي واطاعت بعلها دریم کار دی چې د خپل خاون اطاعت کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت دغه زنانه به داخليږي جنت ته د هرې دروازې د جنت نه ته دروازې دي کومې دروازې نشي دا غواړي هغه به داخليږي سبحان الله پنځه وخت فرض بونس کول د روزي نیول د رمضان المبارک او د خپل خاون اطاعت کول د کومې دروازې د جنت اته دروازو کې د کومې نشي داخليږي تا ته الله اختیار درکې لګ اعمال آسان اعمال او دومره غټه بدله د دې وجنه ډېر احتیاط کول پکار دي چې انسان په دنیا کې ډېر اعمال وکړي ډېر بزرګي وکړي او خاوند ناراضي د خزو حقوق مونږ بار ویلي دي لیکن د خلکو حقوق هغه مونږ نه ویلي په دې وجه مختصره اشاره مې ده وکړه د دې سره دا خبره واوري دغه حقوق زنانم په دي خلکو باندې لري ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
اغیلا ډوډۍ ورکول، اغیلا جامې کول، اغیلا کور آبادول، اغه ته تکلیف نه ورکول، داغه د وسنه اضافه کار باغه باندې نه کول، دین ته غفر وصل، اغه مقور کول به چې دا خاون وکي. الله جل جلاله دې فدی خبر باندې موږ او تاسو عمل کولو توفیق راکړي.